अस्सलाम वालेकुम। दा मालूमात ज تاسو ته سکلیرودرما یا د بیماری ته سیستمیک سکلیروسس هم وایي. ځینې خلکو ریکویسټ کړو چې د باره کې معلومات ورکړي. دا داسې بیماری ده چې د کې تاسو چې کوم دغه د سرمن دی یا دا صرف سرمن یا دنه چې کوم تاسو وجود کې دل ګرده جگر وغیرہ آزادي د کې هم سختی راتلی شي. دا بیماری شروع کیږي قوت دفاع کې څه ګډوډ شي، خپل قوت دفاع انسان خپل وجود سره جنگ شروع کی. چې کوم وینې رګونه دي د دې دیوار کې لکه دی سوی راشي. دا سوی د وجه د خپل کار نه کوي، اغازې سخت شي او سرمن چې کوم دی وچ چمړې په شان دي داسې ډېر زیات سخت شي. ای کې بیا وینه سم نه ګرځي. د کې دوه قسمه دي، یا خو صرف لږ شانتي وي چې صرف ګوتو کې او خپو کې وي او وجود کې دوه درې داغونه کې دي شي، لږ شانتي کې دي شي چې خوراک سم نه تیریږي او بس. یا بیا ډیر زیات سرمن کې تکلیف وي دونه پورې چې لکه د مخ سرمن هم بالکل سخت شي، مریض لکه خندې نشي، لکه هغه خوراک نشي کولی، دغه خبره سم نشي کولی، ورسره معده کې زخم کې دي شي، پړپوس کې ساه سم نشي اغوستی، زړه چې کوم دی کې سوی راشي نو زړه خپل کار نه کوي، معده کې لوی زخم شي یا خو خوراک سم نه تیریږي او بیا معده کې دننه لکه غټ زخم د لاسه الټۍ کې وینه راتلی شي، ګردو کې نقص کې دي شي، بلډ پرشر یکدم ډیر زیات شي. سرمن چې کوم دی ټولو نه عام چې کوم مخامخ کاری مریض چې کوم دپاره اکثر ځي، کله اکثر دا مریضان ټولو نه اول سرمن ډاکټر له لاړ شي، ځکه چې سرمن کې سختی وي. دا ګوتې چې کوم صرف سرونه دي دا رنگ بدل کی، یا بالکل سپین شي یا سور شي یا داسې تور شانت شي، یخني کې خاص طور باندې ګرمي کې لږ گزاره وشي. بیا چې کوم ګوتې سرونه دي دا بالکل آخر چې کوم دی دې کې واړه واړه زخم شي. دا زخم چې کوم دی دا درې څلور میاشت نه ټیکیږي. دې نه علاوه چې کوم دی وجود کې مخ باندې داسې مټاکې سور دغه راتلی شي، جوړونو کې هم مرض راتلی شي. دا بیماری ضروری نه دی خو خاندان کې اکثر وي. زمونږ چې کوم دی ډیر خلک مونږ چې کوم لیدلی دي چترال دی طرف والا مریضان اکثر زیات راځي. اوس اوبویسلی پاکستان کې خو چاته دې باره کې ریسرچ تحقیق نه دی کړی، اوفیشل خو نمبرز معلوم نه دي، خو دې طرف والا مریضان اکثر مونږ سره راځي چې اکثر خاندان کې هم ورسره وي. د دې بیماری علاج چې کوم دی چې کوم ځای متاثر دی ای په مطابق به علاج کیږي. چې کوم ګوتې دي نو یخني کې داسې دارو ورکو چې ګوتو کې وینه سم ګرځېدی شي. چې کوم خوراک نه تیریږي ای دپاره علاج دی، معدې دپاره علاج وي. دې بیماری کې جوړونو خپل علاج وي. پړپوس خاص خیال کوو، خدای مکه که ساه کې خاص تکلیف راشي نو بیا هغه زیات علاج غواړي. دې نه علاوه سټیروید چې کوم دی شروع کې استعمالیدی شي، خو دې بیماری کې سټیروید وروسته لویه خطره کیدی شي. دې سره یکدم یا بلډ پرشر خیږي یا دې سره لویه مسله داسې راتلی شي. حاجی دې نه علاوه مین چې کوم دی مخکې زمانه کې دا داسې بیماریو چې د دې علاج نو خلک وایي بس گزاره کوي، صرف مریض خیال ساتي، زیاتر خلک ډېر نا امیدو. اوس الحمدلله چې څونه زه راځي علاج بالکل شته، علاج کیږي. زه د دې بیماری لاندې تصویرونه هم به ولګوم، تاسو پلیز دغه تصویرونه وګورئ چې دې کې څه دي او ای باره کې که څه تپوس کوئ نو ضرور تاسو تپوس وکړئ. السلام علیکم.